اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو کتونکو او اوریدونکو ته او بالخصوص مسافر وروڼو ته د زړه د کومې نه سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مسافر وروڼو بلکې موږ چې څومره هم د علاقې والا خلک دي هغه د کلونو راسې نه د مختلفو مشکلاتو سره او د مختلفو مسالو سره شکار دي او د دغو مسالو حل کونې دپاره موږ هر ځای ماته لټولی هم دی او هر ځای مې لیدلی هم دی او هر د دفتر دروازه مې ټکولې هم دی. بالخصوص چې موږ علاقې کې چې ټوله غټه مسله دی هغه د موبایل سیګنل یا د پی ټي سیل والا سیګنل خبره دی. نو یقیني خبره دی چې کوم هم ژوندي خلک وي ژوند کوي په علاقو کې په کلو کې په ملکونو کې نه هغو حق لري چې د خپل پردي سره د خبرو کونې یا د خپل پردي د غام یا د خدي نه خبرونې یا د خپل پردي سره د رابطې کونې حق لري. دا بنیادي حقوق دي او دا بنیادي حقوق چونکې د مو خلکو ته د سنټرل کوروم خلکو ته د کلونو را سره نه میلویږي او نه میلو شول. د سیګنلو حواله سره یا د موبایل حواله سره مسافرو تاسو که په دوبي کې وو که په ابوظبي کې وو که په سعودیه کې وو که په قطر کې وو هر ځای کې تاسو هم دې خبرې او فریاد کوو. هر ځای کې تاسو دې حوالې سره هم به خبره کړې خو موږ هم کالور باندې نه ناست. موږ هم په کلي کې مو خبره کړې دی په قوم کې مو خبره کړې دی په دفتر کې مو کړې دی د کور مو په بیس مو کړې دی پېښور په بیس مو کړې دی اسلام آباد په بیس مو کړې دی. هر هغه افسر چې کوم ټیم کې مو چا سره ملاقات شوی دی موږ ته د خپلې علاقې مسلې او بالخصوص د سیګنل حوالې سره مو خبره کړې او افسران د خدای آباد لري هر یو ښه خبره کوي خو کار یو یا نه کوي. کوم یو افسر ته ورشي هغه د دی چې بس دا وشولو بس دا کوم بس د میاشته د هفته د نیمه ورځه په سبا بل سبا نادررحمن بابا خبره هر سبا وایي سبا له به خوله درکړي نو هغه سبا نه رسي چې کومه دا خبره دو کوي. نو تاسو ټول مسافر ته تاسو بار بار دې حوالې سره ریکویسټ هم کوو بار بار دې خبرې سره وینا هم کوو او زه دې پر تاسو ټول مسافر ته هم دا تاسو دپاره هم ازمیښت دی او د ما دپاره هم امتحان دی چې په 6 اکتوبر د روانې دوه ورځې د موبایل سیګنلو حوالې سره مو یو پر امن احتجاج ریکارډ کوو یو پر امن لانګ مارچ احتجاج ریکارډ کوو. مو زنده‌باد مرده‌باد نه یو مو روډونه نه بندو مو ګوړو ته نقصان نه رسو مو بل داسې واردات یا داسې عمل نه کوو چې هغه غیر قانوني وي غیر اخلاقي وي او هغه نه خلکو ته څه تکلیف ورسېږي. خو چې مو ته کوم تکلیف دی د کلونو راځه نه دا مو د خپلې علاقې افسرانو نه واسه د های لیول افسرانو ته رسوو چې څنګه ته بچي پوښتنه کول غواړې چې څنګه ته د خپل کاله والا حالات معلومول غواړې داسې موږ هم حق لرو چې د خپل بچي د خپل ورور د خپل کاله د خپلې علاقې حالات معلومه کړو. چونکې د مو 80% نه زیات خلک مسافر دي یعنی 80% کورونه دا د مو علاقې والا خلک مسافر لري. مو کور نه وانسه د هر سړي کور یو دوه مسافر لري هغه خامخا خپل کاله ته د خبرو کولو حق هم لري. نو ټول مسافرو ته کوم خلک چې خپله شرکت کې ورشي خپله شرکت وکړي کوم سړی چې خپله شرکت نشي هغه د ورور راوستی والد صاحب راوستی ملګري راوستی ګاونډیان راوستی کلیوال راوستی. کوم خلک چې واس نه لري مسافرو ته په کار دی چې هغه کلي والا ته ګوړې ونیسي کلي والا ته موټر ونیسي کلي والا ته نغده کرایه ورکړي چا ته هم خو په هغې ورځ په شپږم تاریخ په اتوار په ورځ د عوامي مارکیټ ته 10 بجې ته مو یو چې زیات نه زیات خلک راشي همو حکومت ته اوس دا مو بنیادي مسله هم دی او د دې حل کول هم غواړو او د دې حل کول حکومت ته څه ګرانه خبره دی هم نه. موبایل ټاور یې زه نشي لګولی پی ټي سیل وایرلس حکومت ماته په ورځو کې حل کولی شي. نو ټول مسافر ته بیا ریکویسټ کوو چې تاسو د 6 اکتوبر د اتوار په ورځې 10 بجې ته د خپلې علاقې نه څومره هم کمونه دي دا د ټولو ته دی خپل خلک خپل ملګري او خپل شرکت عوامي مارکیټ سادې ته په 10 بجې خپل شرکت یقیني کړو. انشاءالله امید دی چې په دې سره په دغه تاک سره په دې روټولنې سره به ایمو افسرانو ته هم او د مو حکومت ته هم احساس وشي چې دغه شی نور حل کول پکار دي. ډېره مننه خوشحاله باز بریالي اوسو.